السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو اکاونټ دی تلاش لیوني په نوم باندې. سر چې په تشو امتیازو کې پروټین خارجېږي دا به څه وي؟ دا به څه مسله وي او څه علاج یې دی؟ پلیز روشني ډالو. داسې دی په تشو امتیازو کې پروټین خارجېدل دې ته موږ پروټینوریا ویلی شو چې په یورین کې پروټین خارجېږي. سپیشلی یو خاص قسم پروټین دی چې هغې ته موږ البومن ویلی شو. البومن خارجېږي په یورین کې دې ته موږ البومینوریا یا پروټینوریا ویلی شو. چې کله پروټین زموږ په وجود کې خارجېږي نو د دې دوه قسمه دي. یو خو اکیوټ پروټینوریا ده چې په اکیوټ پروټینوریا سچ از دونه خطرناک نه وي. هغه چې کله موږ د اوبو کمی وي په وجود کې ډیهایډریټډ وي د هغې د وجې نه موږ ته کمېدلی شي. دویمه وجه زموږ سره دا کېدلی شي چې موږ سره تبه وي په هغې کې د هغې د وجې نه زموږ د کډنې نه خارجېدلی شي. یا کولډ ایکسپوزر موږ ته وشي، ډېر زیات وجود کله یخ شي د هغې سره هم داسې کېدلی شي. کرانیک کازز چې کوم دی نو په هغې کې زموږ ته د کډني ډیزیز چې په هغې کې سیکیډي ورته هم ویلی شو چې کله زموږ ګردې فیل شي خدا نخواسته ده چې د هغې د وجې نه هم پروټینوریا کېدلی شي. یا چې زموږ کوم نفران دي یا ډیمیج کېږي د هغې د وجې نه پروټین خارجېږي په یورین کې یا په تشو مچازو کې. شوګر ډیابټیز چې ورته ویلی شو، په شوګر کې هم داسې کېدلی شي چې په هغې کې هم زموږ پروټین خارجېږي. په هایپرټنشن کې چې کله بلډ پریشر زیاتېږي د چا د بلډ پریشر د زیاتېدو په وجه باندې هم داسې کېدلی شي ځکه چې د هغې د وجې نه هم زموږ چې کوم نفران دي هغه ډیمیج کېدلی شي او د هغې د وجې نه پروټین خارجېدلی شي. مختلف وجې کېدلی شي زموږ سره نور هم بلا شی وجې دي چې د هغې د وجې نه زموږ د کډني د وجې نه زموږ د کډني نه پروټین خارجېږي. خو یاد ساتئ چې کله هم د کډني نه پروټین خارجېږي نو داسې معمولي خبره مه ګڼئ. په دې کې کوشش کوئ چې کوم هم تاسو ته قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي د هغې سره رجوع کوئ. چند میډیسن درته زه ښودلی شم چې په دې کې ډېر ښکلی رسپانس ورکوي. د هومیوپیتھک یو میډیسن دی په دې کې اپس میلیفیکا 200 بهترین رسپانس ورکوي په اکیوټ پروټینوریا کې. 5 قطرې روزانه استعمالولی شئ. دویم میډیسن زموږ سره په دې کې کار کوي ارسنک البوم 200 کې، هغه هم 5 قطرې روزانه تاسو استعمالولی شئ. دریم میډیسن زموږ سره په دې کې چې کار کوي هغه د یورینیم نایټریکم 30 5 قطرې 3 ټایمه د هغې نه هم استعمالولی شئ. باربیرس ویلګیرس کیو دا هم د کډني لپاره ډېر بهترین میډیسن دی. دې ته موږ د کډني لپاره کډني ټانک هم ویلی شو. په هومیوپیث کې ډېر بهترین میډیسن دی. 10 قطرې 3 ټایمه په نهاره تاسو د باربیرس کیو نه تاسو استعمالولی شئ. انشاءالله ډېر زیاته فایده به درکړي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.